ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو موږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې حکمران هغه پکاردار چې د خپل حکومت دا په انصاف باندې چره پچا باندې ظلم نه کی کو چره د انصاف نه کی او د ظلم کی نو احادیث مبارکو کې در پر بیا ډیر زجر راغلی. حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې پرز د قیامت په الله تعالی دا حکمرانان د الله دربار ته پیشي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې د دې په دې سټونو کې به توقونه وی ګوري. رسول الله مبارک فرمای کو چې د په دنیا کې حکومت دا په انصاف باندې کړی وي نو د خلکو د پاره د حکومت ته انصاف تل بدن نجات ورګي او کوچره نه دی په دنیا کې ظلمونه کړی وي نو دا ظلم دار دي د پاره د تباہی سبب دی. ګوري نو ته ګوري نه هر حکمران دین معلومه شو هغه به د الله په دربار کې د الله په حضور کې دا پیش کول شي. او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې تاسو باندې داسې زمانه راشي داسې وخت په تاسو باندې راشي چې تاسو حکمرانان په مخ د زمکه باندې د ټولو نه بهتر خلک او تاسو مالدار خلک. نبی علیہ السلام مبارک فرمای هغه سخیانی نو تاسو له پدې مقدس مکه باندې اوسېدل دا بهتره دی. او رسول الله مبارک فرمای چې تاسو باندې داسې وخت راشي چې تاسو حکمرانان په مقدس مکه باندې د ټولو خلکو نه بدتر وي او تاسو مالدار خلک هغه بخیلانی. او نبی علیہ السلام مبارک فرمای تاسو ټول کارونه هغه خود ته اوس پارل شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو له بیا د زمکه د پاسه د اوسېدلو په ځای باندې د زمکه خېټه بهتره ده. بس چې تاسو مړ شئ نو دا به تاسو د پارسي دا بهتره دی. نو ته وګوره معاشري ته وګوره هر یو حکمران هغه په انصاف باندې خپل قانون او خپل حکومت نه چلی. ته ګوري نه څوک په رشوت کې او څوک په سود کې حالان کې ته حکمران الله جل جلاله تعالی قوت درکړي زور درکړي د دې قوت او د دې زور د دې حکمرانی به تانه تپوس کیږي. یو سړی سود کې دا غنه به تپوس کې سود ولګي یو سړی رشوت کې نو هغه نه خو تپوسو کا کنه آیا ته چې دا رشوت کې نو آیا دا په کوم بنیاد باندې کې ته چې دا رشوت کې نو دی اونې وا نن تا یو کس له سزا ورکړه سبب یو قسم رشوت نګي نو دا پتا باندې لازم دی فرض دی پتا باندې چې ته بر دې خلکو نه تپوس کې او کوچري نه کېته نو پروردگار عالم بتانه ردی تپوس کې نو الله جل جلاله تمام امت مسلمه چې کوم حکمرانی الله تعالی دې پاک انصاف پیدا کې الله دې عمل کولو توفیق